تنظیم مرګري دی بزان سره هغه آن بورډ کوي هلته چې کوم زمونږ لوکل تنظیم دی یا لوکل زمونږ مطلب دا سپورټران دي ورکران دي مرګري دي ځکه چې ټول خو موږ نه دي راغوښتي لکه د خنجریانو نه زموږ چې هلته کوم پولینګ سټیشن دی نو یو کس دی راغلی صرف سلمان بیګا الحمدلله دوی ډور ټو ډور هم زبردست کړی دی ټول خلکو له خپل پیغام هم ورکړی دی خلک را سره ښه په مینه کې دي کوم چې زموږ سپورټران دي هغې هم اول ته چې کوم نور زموږ یار دوست نو الحمدلله ښه ټیک ټاک ګرځي بیګا دوی ډېر ښه په خپل حجره کې پروګرام هم کړی دی خلک یې هم راغونډ کړي او ډور ټو ډور هم منګه کړی دی خو صرف دا چې اوس نمایندګي صرف دی یوازې کوي ځکه چې نور مرګور ته ټایم ټو ټایم مطلب دا چې د خلکو کارونه مارونه دی وخت ټول نشو راغوښتی نو صرف سلمان به راغلی دی ابا د الیکشن ورځ ذمہواریان هم د په حواله چې یاره دی به که هلته زموږ میل پولینګ ایجنټ لګي کو فیمیل پولینګ ایجنټان لګي هلته زموږ الریډي شته او هغې ټرین هم دي هغې ټریننګ هم اخیستی ټایم ټو ټایم که بیا یو ورځ موږ به انشاءالله یو ګنټې له بیا هم راغواړو د الیکشن یو ورځ مخکې بیا موږ راغواړو انشاءالله بیا به مو سره څه خبره اتره کوو د دوی نه به هغه نومونه موږ اخلو نو دغه دا د ذمہواري ده د سجاد بی ناست دی د خان قلعه والا د سجاد بی به میل فیمیل به هغه هلته خپل ایجنټان هم ګوري او که هلته ډور ټو ډور هم سلک مطلب پوره نه دی خان قلعه کلی لا پاتې دی ټول هلته به ډور ټو ډور لا پاتې دی که دی راله څه سجیشن راکوي نو بس هغه هم را سره خپله خبره اتره وکړي داسې پولینګ سټیشن وایز ځم نو چې موږ ته خپل داسې اندازه هم راته وشي جلاله الحمدلله جلاله دا زموږ دا ویلیج کونسل ون چې دی دی کلیوال دی الحمدلله موږ سره هر وخت غیرت کړی دی دلته به زیات مرګري ناست هم دي زیب شاه دي دا ټول الحمدلله دا دی موږ سره دا پولینګ سټیشن لطیف حاجي صاحب دی موږ ګټلی وي دا ویلیج کونسل په تیر جنرال الیکشن کې جمشید مومن هم موږ دا ګټلی دي دا پراپر کلیم ته الحمدلله ګټلی دی لکه د جنرال الیکشن کې هم دې ګټلی دی انشاءالله اوس هم را سره خپل کلیوال ښه په غیرت سره ښه ټیک ټاک را سره ولاړ دي او ښه ټیک ټاک زموږ دی حاجي صاحب دی لطیف حاجي صاحب دا خپل پرایمري او زموږ چې سره کوم دا نور مرګري دي دوی به سره ټول تاسو به ستاسو ډیوټي به انشاءالله دلته په دې خپل سکول ماني د جنکو په غټ سکول ماني تاسو رابط شاه هم تاسو سره انشاءالله دلته نو که تاسو د خپل طرف کې ګورئ چې کوم ځای کې زموږ ووټ بینک دی هغوی چا پسې ورتګي نه اوس تاسو سوچ وکړئ چې چا چاله ورتګ دی نو چې اوس موږ ځان سره بیا اخره کې د میټینګ په منځ کې اخره کې موږ ځان سره وسپاڼه رلو ځان سره لیکو چې دې کسان له ورتګ دی سری چې هغه نه نوکو او بس بیا مطلب دا چې خپل غسیز راغونډ کو دین علاوه معتبر موږ سره ناست دی معتبر به خپل شاملات کنټرول کوي معتبر خان ته خاص کارخواست چې هغه پولینګ سټیشن زموږ کمزورې دی موږ په مطلب زموږ په مارجن له کم راځي د هغې زیات راځي معتبر او خان لالا موږ سره راغلی دی هغه الحمدلله دې ورله ښه پرزور طریقې سره کار کوي مخکې ځل هم زموږ سپورټ کړی دی خو دې ورله الحمدلله ټول میټینګونه هم اټینډ کړل او ښه ټیک ټاک ولاړ دی نو انشاءالله چې دې ورله هغه مارجن چې مطلب موږ کم سے کم راولو دین علاوه ګوره تاسو خلکو سره کښېنئ لږه مهرباني وکړئ د الیکشن هغه ورځ به هم انشاءالله چې ښه طریقې سره تېرو چې زموږ مقصد څه جنګ جګړه نه دی بل څه نه دي زموږ ګوره دا به لږ وټو نه وي دې کې به دونه خلک نه روزي لکه کوم چې په جنرال الیکشن کې یو خلکو هغه ټرینډي د بار نه هم خلک راغلي د اسلام آباد او لاهور او کراچۍ نه هم خلک راغلي دې کې به هغه شانته نه وي چې چا ډېر خلک پولینګ سټیشن ته راوستل هغه خلک به دا ګوره الیکشن ګټي نو په تاسو دا ذمہواري جوړېږي چې تاسو د خپلو کورونو زنانه او په خپله باندې چې کوم زموږ سپورټران دي چې هغوی پولینګ سټیشن ته موږ راولو خامخا ځکه صاحب ګرځېدی الیکشن کړی ډېر الیکشن یې موږ هم لیدلي نو چې څونه هغه د الیکشن هغه ماحول جوړ کړي که نه لکه اوس تاسو چې د الیکشن کې دونه هغه ټرینډ نه څنګه چې جنرال الیکشن ټرینډ دی خو څو لکه اوس شمس صاحب ګرځي شمس صاحب چې دوه کسان لکه تو سره صادق حسین یا دوه کسان درې نو هغه دونه اثر نه غورځي چې څونه ورسره ګڼ ته ډور ټور لکه جلال زموږ کلی دی نو دې کې چې څونه ګڼ کسان ګرځي هم زیات اثر دی او بار بیا ډېر زیات کسان لکه بانډو کې چې ګرځي یا په دغه کې ګرځي نو زما خو دغه یو سجیشن دی دې باندې انشاءالله چې ښه دغه وي نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په جمع سره السلام علیکم زه د یونین کونسل د جلاله مرګري د هغې ورکران او صدر صاحب او صادق حسین بھائی او ورسره صادق حسین بھائی دا زمونږ نوې مرګري بیان کړ چې دا په یو سی کې راله او زمونږ دغه جاین کړ زه د ټولو ډېره شکریا ادا کوم دې نه علاوه زما د مخکې نه دا خواهش و دا دوی چې کوم سجیشن وکړو نو زما ځای په ځای ټلیفونې کولی چې هلکه څه پروګرامونه شروع وي مونږ ته خبروی چې مونږ هم پکې وکړو لکه زما له پلار هم الیکشن یې کړي دي زه ورپسې ما هم کړي دي او هر ځای کې زموږ خپل هم یو دغه دی په پروګرام مې تېرنې وکته دلته چې ټول پکې وو مونږ ته یې نه وویلي نو په هغې مې ورته د خفګان اظهار وکړو چې تاسو ما ته ولې نه وایې خو زه ویم د دې نه مخکې دا خبره زه لږ د یو خو دلته اوس چې دی جیوی ده او نون دی او پی ټی آی ده نو
پاغه کې خو صفا پته لګي چې جیوای ولا خاصه کاغذي مولا دی راغلی به یو پمینس کې دا خو بګه سکار نشته ځکه چې داغه د سر ریټ په لګېدلی هغه وخر شوی اجز کنه مقابله د پی ټی آی او د نون ده نو مونږ مخکې چې دا کم کار کو دی چې په خوړ کې مو میټینګ کو او هغه زموږ یو تسلسل زما یو سوچو ما وی چې عمران خان کم ویژن دی چې مونږ هغه ویژن سپورټ کو مونږ هغه سره مرګرتیا وکړو زموږ د ټولو دارمانو چې مونږ دغه کرسي ته رسو هغه کرسي ته مو رسو اوس لاندې هغه ته د مرګرتیا ضرورت دی کوم مرګرتیا چې کوم کینډیډیټ مونږ پاس کړو هغه کینډیډیټو زموږ د خان سره مرګرتیا نه کوي څنګه نه کوي ځکه چې په کوم ضمني الیکشن وي خپلوانې په ټول راوستل لکه یو عام سړی ته ونه وي چې دا ټیکټ دل ورکا شیخ خپل کور ته یوړو نو عمران خان ته خو د ویژن خلک پکارو چې دلته دا کم لوکل خلک دي دوی کارونه کړي دي کو دا د تنظیمي شکل کې وو نو پکار د چې په دې کې چاته ټیکټونه میلاو شوی وي نو مونږ به وایو چې د لاندې خلکو د عمران خان سره مرګرتیا وکړه د دوی په لاس کې اختیار راغی دوی شیخ خپل کور ته یوړو نو زه دغه خبره زه کاونټ کوم ځکه چې موږ په خپل میټینګونو کې دا خبرې ونکو نو د بار خلکو خبرې خامخا په موږ باندې بدې لګي چې هغه کوي او داسې بل زنن سحر د 400 په چوک کې ناستم نو ګاډي کې مې څه پرابلم و مې دا کو یو دوه ډیر داسې د جی وای مولیان رااله او پاکټ وسره دي وی چندرا کا نو مې د صد لپاره وی د جمعات لپاره مې زه خو د بلډینګ لپاره پیسې نه ورکوم مې زه خو عمران خان ما مې زه خو وایم چې د خلکو نه بلډینګ جوړ کا مې زه خو وایم چې معاشري آباد کا کورسو ته راشه زویم مې د یو پلار او شپږ زامن دي د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا دي نو مې ته چې په دغه جمعات کې مونږ کې د چا د یو بل سره شکل یو شانتي دي مونږ له نظام راوړه مونږ له معاشري آباد کې او مې زه ته وایم چې تاسو په خپل هم دغه اعتراف کوئ مې جمعات مې تاسو دا منئ چې دا معاشره ده په معاشره کې زموږ 16 سال کورس دی او په هغې کې زموږ نصاب قرآن مجید دی نو تاسو خلکو په یو بلډینګ کې څنګه 9 کاله دا کار کوي نو مې د دې په وجه په تاسو پسې محاوره جوړه شوې ده چې نیم حکیم خطر جان نیم مولا خطر ایمان نو د بل وتوي دا سړی ټیک وي راځه ته نو چې روان شو هغه غنو خلکو له ورسېدل نو هغوی ته وې تیزی وې وي دا هغه سړی وي چې زه جومات نه منم مې لکه ته سم مولانا فضل الرحمن دلته شی منی او مې ته پوا غلطه کې نو زه وایم نو موږ ته غټه مقابله ده او دا زموږ تنظیمي شکل هم نشته بل دا کم کسان چې پاس شوي دي د دې سره به د خاص کسانو چې یا څوک اسلام آباد ته رسېدي شي یا د چا سره دغه هغه خلک بدلی شي باقي تنظیم د هغه سره سروکار دی د میټینګونو شکل نشته تنظیمي سټرکچر نشته زه وایم صادق حسین به ناستې هغه به په دې خبره باندې نور ښه دغه وکړي خو زما یو ویژن دی زه وایم چې په دې ټایم کې عمران خان مونږ کرسۍ ته ورسو نو راځئ چې د دې جلالات د دې حق پبلک سکول نه مونږ نن یو اواز چوت کو د برق په شیشه باندې چې مونږ عمران خان سره هغه باندې د نیازي نوم ډلې کیږي نو مونږ وایو چې مونږ نیازي سپورټ پروګرام شروع کو مونږ رضاکار پاسو نیازي رضاکار فورس او داغه په شکل سره مونږ عمران خان ته وایو چې مونږ په رضاکارانه حیثیت سره ستا په ټولو ادارو کې تا سره کار کول غواړو ستا سره ځوانان دي دغه ځوانانو له موقع ورکا مونږ د ټریفک والا سره مدرېږو مونږ سی ان ډبلیو تمزو مونږ هیلث تمزو مونږ په هر ادارې ته ننوځو او دا ادارې تا سره یو ځای مونږ وایو چې مونږ مهنت وکړو او زمونږ چې څه ذمهداري مونږ تنخواګانې نالو مونږ رضاکار یو او مونږ نیازیان یو مونږ له موقع راکا نو کو فرض کا داسې چلونه وشي نو زه وایم په شریکه سره به مونږ دا کار کوو او مونږ به په مخکې باندې ځو باقي زمونږ صدر صاحب دی ډېر خوږ سړی دی او په دې ټایم کې خو هغه زمونږ کپتان دی او د پی ټی آی بیټ دی نو زه وایم انشاءالله زمونږ نه چې څونه کېږي په کم ځګینو کې تاسو مونږ ته وایئ او اواز کوئ زه به انشاءالله په منډه باندې را رسم او دا د چې څنګه خبره وکړه لنډې ورځې دي زر ځای په ځای پکې پروګرامونه ارینج کې نو ډور ټو ډور مونږ نشو تللی هغه د یو سی د تنظیم ذمهداري ده نو زه وایم داسې پروګرامونو راکې ټول ووایه انشاءالله خبرې به کوو او د خلکو ذهن ته به خپل د هغې خبرې اپروچ رسو او که دا ونه کړو
نو زویم په دې ټیم کې دا زموږ ذمہداري ده چې موږ صدر صاحب دپاره یو قدم والو نور کارونه خدای پاک کوي او ان شاء الله کامیابی د کپتان ده ځکه چې هغه خلکو ته یو نوې سوچ رسېدلی دی او خلک مني او په دې لنډ ټیم کې کو دا غیر چاپېره نسونه ضمني دي دا پاس شي نو زه وایم انشاءالله زموږ به په ډسټرک او په تحصیل کې ډېر ښه پوزیشن راشي او دې خلکو ته به مواقع میلاو شي او لنډې ورځې دي خو زه وایم د پاس کول زمون غیرت او زمون پښتو ده نو چې څنګه کیږي نو ان شاء الله موږ ته پکې موقع راشي او دا کمې خبرې چې نن تاسو کوئ نو زه ان شاء الله دا د ډاکومنټ کوم او تاسو کو داسې خبرې تاسو په ذهن کې په خپل وکي ځکه چې موږ پارټي خورانول نه غواړو موږ خو په مخ کې بوتل غواړو زه وایم زما رور د کې پی کې چیرمنو ټول ټیکټینو کو علي محمد صاحب دی کو وسط قیصر دی کو عاطف خان دی د برینز یونیورسيټي نه دوی ټیکټونه راوړل ولې ما ټیکټ ته درخواست نشو کولی زما رور ته خو زما رور زه پیژنم چې هغه د عمران خان په شان دی هغه زما د پاره دا کار نه کوي چې لکه زما رور له ټیکټ ورکا نو زه وایم دا اخلاص پیدا کول دي او زه هم کو د ځان نه څوک بهتره دی چې هغه ته ګوته ونیسو چې دا زمانه ښه دی نو دا به د ټولو نه غټه خبره یو نن سبا زموږ زیاتتر ملګري په سوشل میډیا باندې ځای په ځای کینی یو وی ما د مردان صدر کا بل وی ما د مردان صدر کا هلکه ته په یو یونین کونسل کې ناستې او په هغه ځای کې زه منم چې د پی ټي آی به مخکې سړي خو ته په یو یونین کونسل کې ناستې او په یو وړوکي ځای کې خپله ذمهداري کې زه وایم چې یو سړی په ټول مردان کې ناستي او په څلور واړو تحصیلو کې او په هر څه کې ذمهداري کوي نو پکار دی چې هغه سړي ته موقع میلاو شي ځکه چې داسې خو موږ دې خبرو له هوا نه دي ورکول پکار چې لاندې دا زموږ سینیر دی او دا جونیر دی کیدای شي یو نوی کس راغلی او په هغه کې ښه ګډ سي د هغه په نسبت سره څنګه چې عمران خان دی په هغه کې ګډ سو ټوله دنیا ورپسې شوه ځوانان ورپسې شو او هغه هغې کرسۍ ته ورسو نو که په چا کې ګډ سي نو ځان ته پخپله نه دي ویلي چې ما دغه کا زه وایم چې تنظیمونه دا خبره وکړي چې دی دغه کا نو ډېره مهرباني او په جمع سره زه یو اخري خبره کوم هغه دغه مال راکړه زه وایم که مونږ په سکولونو کې دا خبره نشو کولی چې په سکول کې وي د پی ټي آی ترانه وغږېده او یا دغه وغږېده نو که کم از کم زموږ چې داسې محفل وي نو په هغې کې مونږ سره د خپل پارټۍ ترانه یا د خپل پارټۍ څه دغه زه تاسو ته ډیډیکیټ کوم زه وایم په آخري پکې دام واورئ او زه ستاسو نه اجازه طلبم इमरान के साथ चलो चलो 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 इमरान के साथ साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली एक दूजे का थामो हाथ चलो चलो इमरान के साथ एक दूजे का थामो हाथ चलो चलो इमरान के साथ साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली چونکه دلته خو خیر صورتحال تاسو ته پته چې هغه بدل دی چې دلته الیکشن څنګه الیکشني او اکلی سپا الیکشن ني هغه خو ټول موږ پغې باندې پویو چې څه طریقه باندې هغه د کیږي خو ان شاء الله دې زله صورتحال بالکل مختلف دی اوس کو دینه تاسو مخ کیو ګورئ نو زموږ چې د 2013 الیکشنو نو پاغي کې زموږه 800 وټونو په یو سی جلاله کې د عادل نواز دا شان د علي محمد خان لکسیو بیا زمو د صدر صاحب چې د 2015 الیکشنو د پاغي کې زمونږه د چې دینو هغه سیوا شو صدر صاحب تقریبا 1700 غشتو او ما 1400 چې ګل تک ما مخالف کوم کینډیډیټ وډیرو ناغه اوټا شانتي شیر شو نو بځای کې په دی وجه زما خبر کې موږ د 800 نه 1400 تلاړو په دی جنرال الیکشن کې موږ 2000 سمثینګ وټونه نو زموږ اوټ بانک سیوا شوی دی خو اوس دا چې دا موږ دا اوټ بانک موږ څنګه برقرار ساتو ضمني الیکشن کې هغه شانتي دی کیږي نه پولینګ ټرن اوټ کمی نو موږ بس کوه چې موږ د خپل سم اوټرز دي دا به وباسو نو دې د لپاره پلانینګ پکار دی چې دا به څنګه وباسو هغه زما په خیال باندې خو دا څه چې موږ
درې ویلیج کونسل دي زمونږ په دې کې نه چې دي نو دا پولینګ سټیشن دي نو که دا مونږ دا درې واړه ویلیج کونسل مونږ تقسیم کو او دا چې زموږ ټول مرګي دا چې نن ناس دا اکټیو مرګري دي او دا مونږ هغه تنظیم چې کوم تنظیمي مرګري دي هغه دي نو زموږ نن کوشش دا چې مونږ سکول کورونه او پراپر کلی چې کوم لګي سمون ته پاتې دا کو معتبر ته خاص دي چې ايدي مراد به دي او تاسو راته خې اکټیو مرګري دي څومره چې مرګري دي هغه به تاسو سره والي او تاسو ډور ټو ډور شروع کې ٹھیک شو لکه دا موږ دي ته اول چې په 15 ورځې کې موږ وسه لکه یو زه ته زه موږ ورته تاسو له ټیم درکو کوم یو کوو تاسو دا غزه خو هغه جانا پہچانا چهره تاسو هر سړی پیچري چې بای دا د پی ټی آی خلک دي نو چې تاسو سړی ته ورشي چې بای زموږ بیٹ نشان دي بل د بیٹ خلک اغبل چاله ووټ نور کی تاسو ته پته ده چې دا خلکو ته ورسي خلک نه دي خبر مونږ نه دی ویر کړی چې را خلکو دا خیال کوي چې 15 کال دی بکه څنګه تیر شي او سن دي شي نو اوس وا هغه شانتي دغی نو دا یو خبره ده چې تاسو په خپل دای چې کوم دې میسج ورسوي ان شاء الله مونږه د ما خو تاسو ته چې اوس تاسو متور به دای شي مونږ به راځو دا خبره نه ده په دې شپږ ورځې کې ان شاء الله ټول کور کیږي زیات علاقه مونږه زیات تک شوي دا بس هغه 130 سمون ته پاتې لکه تاسو کې پاتې دي سکول کورونه نو ان شاء الله دا خبرې نشته مونږ به درځو او تاسو یو پیرا بیا شکریا دا کوم ظفر به دي ګل بچا به دي اغي ګل بچا به خصوصا ای تعلق ان پی سره دي خو په دې کې ان شاء الله ان پی پورا اغه زموږ سپورټ کوي نو مقابله ان شاء الله ډېر خبردار خپل او زبردست ده خو په هغه ورځ باندې بس دا کوشش وکړ دی هغه لپاره بیا مون خیر دی تاسو راغلی مې چې یو سکول مونږه مرګرو باندې تقسیم کو مونږ بیا ترانسپورټیشن چې سی ترانسپورټ به تاسو کو خو بس تاسو کوشش دی چې په خلکو په سیګاډي بوتل او هغه چې نو هغه خپل سټیشن تر رسول دي چې خپل مونږ هم د سره یو چې د خپل علاقه ار یو کور مونږ وډه بو هغه د خپل پیغام ورسو ډیره مننه ډیره شکریا اجي صاحب ته خواسته چې دعا وکي ایسه دعا وکي باقي بس الله پاک ټول دوام ورته او ټول موږ مرګتيام کو موږ د الله خلکو ټول کلیواله سره مخکې مرګتیا کړل اوس په بیا ان شاء الله او